بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. درود شريف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم الله تعالی جل جلاله په موږ تاسو باندې بشمار نعمتونه کړي دي. یو کس د هغه شمار نشي کوه. په دغه ټولو نعمتونو کې د ایمان نه بعد عظیم نعمت، عظیم دولت دا د دین اسلام ده. الله تعالی جل جلاله موږ تاسو ته د زندګۍ د تیرولو چې کومه لیار را کړي، دستور حیات، ضابطه حیات، هغه داسې دستور ده که یو فرد په هغې باندې عمل کوي، د معاشرې یو کس په هغې باندې عمل کوي کامل او مکمل طریقې سره، نو هغه په دې دنیا کې هم کامیاب ده او په آخرت کې هم کامیاب ده. او که به یوه معاشره هغه به حیثیت معاشره، به حیثیت جماعت، هغه د الله تعالی جل جلاله په دین باندې کامل طریقې سره عمل کوي، الله تعالی جل جلاله دغه اسلامی معاشره ته، دغه اسلامی جماعت ته چې دا د الله دین کامل او مکمل ارخولي، دې ته الله تعالی جل جلاله عروج ورکوي، ترقی ورکوي، د الله تعالی د نصرت وعدې دي د سره، الله تعالی جل جلاله دنیا او د آخرت کامیابی ورکوي. خدا د الله تعالی جل جلاله د نصرت وعده او دا د الله تعالی جل جلاله داسې مسلمانانو ته عروج ورکول، هغو ته الله تعالی ریاستونه ورکول، دا د الله تعالی جل جلاله سنت دی. دا ورکوي نورو مخکې اقوامو ته ورکړي چې کله هغو خپل دین سره وفادارو، صحیح طریقې سره او مکمل طریقې سره د آسماني پیغام ارخواستو چې د الله تعالی کوم پیغام د وخت پیغمبر هغو ته رسولو، هغه کامل او مکمل طریقې سره هغو چې کله خپل کو، بیا الله تعالی جل جلاله هغه ته ترکه خود ورکی، عروج خود ورکو، غټ غټ ریاستونه ورکو الله تعالی. خو د الله تعالی جل جلاله دغه وعده دا د دین صرف صورت سره نه دی، بلکې دین سره د حقیقت. د الله تعالی دا وعده دا نقص دین سره نه دی، کامل دین سره دی. نو چې د دین پورا حقیقت سره دین رواخلی او بیا کامل او مکمل رواخلی. تاسو دنیا کې وکسه عام د دنیا په زندګۍ کې او د دنیا په معاملاتو کې تاسو یې نظیر واچئ. لانی مخکې چې د ملګري تنګ دي ځای نشته، لانی ځای شته دا ګیر سره لیار ورکې کوم ملګري نه وځي او ته په سهولت نه. تاسو یو نظر واچئ د موږ د دنیا په زندګۍ باندې چې ګوره خلی په صورت باندې هیڅ شی نه کېږي چې څه پرې په هغې کې حقیقت نه وي. د تاسو په بازار کې کتلي دا د کلاونو دکانونه وي، په هغې کې مزرای، په هغې کې دا چیتا او دا مختلف سپي او دا مختلف باقاعده ډنچې جوړې وي، خسته خسته. خو چې کله ماشومان لاړ شي
نو هغه په مزری باندې غیشتوي او هغه په سپي باندې غیشتوي ویلي ډیر رنگین صورت جوړ ده ډیر خسته جوړ ده خو حقیقت نه ده صرف صورت نو خلک سره لیبي کی غپ سره لګي لکه د دین موږ تاسو تصویر راوخلو حقیقت نه راخلو به قومونه سره لیبي کی به قومونه پرې ټوکی کوي خو که کامل روان خلو او صرف هغه یو صورت عارضی راوخلو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک تا چې وا زمانہ براشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي ولا يبقى من القران الا رسمه او د قران مجید به صرف رسم پاتې شي حسن ادایګي وي خسته قرات خسته یل خسته طریقې سره دا شي نه ډیر زیات شي خو دغه معنی دی الله احکام دی الله تعالی جل جلاله په د دیش سفرو باندې مشتمل عظیم کلام د خپل بندگانو ته د څه مقصد دی پر راستوله هغه کې کومه ژوندۍ ور کوي کومه معاشره ور کوي او کوم معاملات ته شي کوم حقوق ته شي هغه باندې په نظر نه صرف هغه پر رسم باندې په نظر نو خبره مده پر کوله چې کله صورت وی صرف نو په صورت پر خلک دغه نه څوک اغاز ته فائدہ درکې حقيقي کبه حقیقت وو خو کامل نو بیا ته کامله فائدہ نه درکې ډیر قیمتي شاید وګوره د جاز دا کنه جهاز څومره دی الله تعالی عظیم نعمت ده 500 300 250 کم او بیش زیات هر قسم تجزونه دي مختلف خلک د زونه حرم کې د زر کوس کې 5 غنټو کې د پاکستان خدغه جاز ده د صرف ته یو وزر کم کا یو وزر وینه کم کا ناقص کا کامل ده نه نو دا جهاز 2 کسان وړل خو پرېږده دا بخپل نیمه غنټه سفر نه وکي یو گاډه ده موټر ده دغه ټیرونه نشته نور حقیقت کې موټر ده حقیقت تصویر صرف نه ده خو کامل نه ده نو دا موټر به تا خود نه یو چې ته به وړي تا به ول پر ټوچین کړي نو هو به د اسلام مثال هم داسې ده کله اسلام موږ مسلمانانو کامل مکمل خپل حقیقت سره واخستو بیا خو دا داسې عظیم شان دین ده چې دا چار واخستو هغه ته الله تعالی جل جلاله پر دنیا باندې غلبه ورکړي بیا او دی الله تعالی جل جلاله د نصرت وعده دی غسره او کبه کله نقصو کامل نو دین یی دین صرف صورت حقیقت نو نبی دی الله تعالی جل جلاله فیصله دې سره نشته ان الله لا ينظر الى صوركم الله تعالی جل جلاله تاسو د اعمال صورتونو ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم تاسو عمل ته ګوري او د تاسو زړونو ته کسي چې تاسو څنګه طریقې سره چا دې پرخته ہے نو په دې باندې الله تعالی جل جلاله فیصله الله تعالی جل جلاله په حقایق فیصله کوي مخکې قومونه داسیو د موږ نه مخکې يهود او نصارا تر شوي هغه اهل کتابو الله تعالی جل جلاله تعظیم شان کتاب تورات ور کړو انجیل ور کړو نور قومونه موږ نه مخکې تیر دي قران مجید دغه ټول بیان کوي هغه قومونو چې کله خپل دین سره کامل وفاداری کوله کامل دین یې خستو الله تعالی جل جلاله هغه یو غالب قوم ګرځولو چې کله هغه خپل دین سره مذاق شروع کو خپل دین سره ټوکې شروع کی خپل دین نه صرف رسم جوړ کو الله تعالی جل جلاله نور قومونه په مسلط کو سمې پوټه کول دا تاسو قرآن مجید وخت ټول ځای په ځای باندې بیان کیدا اهل کتاب سره دی الله تعالی جل جلاله سنت الله دی الله تعالی عادت مبارک یو نمونه ده یو طریقه یې سره کوي خو چې کله قومونه بیا خپل دین ته واپس شوي بیا الله تعالی جل جلاله عروج ورکړه وته هغه خلکو هم داسې کولو چې د دین په هغه حصے باندې به عمل کولو چې کومه حصہ هغه نمایشي و هغه به عمل کولو خو چې کومه حصہ نمایش بنو باغی کی هغه کې به دین په نظر نرتلو موجوده ټیم کې داسې ډیر کیږي چې د دین هغه حصے باندې موږ نه کله عمل مشته اساني چای کې نمایش او چې کوم ځای کې د دین
کې نمایش نه وي نو موږ بیا هغه ځای کې موږ نه پاتې راغلي دي. نو دا محترمو دا د خپل خواهشاتو پسې تلل دي. بعضی خلک داسي چې هغه نمایش حصے باندې نه سي بلکې خپل دین سره وفادار وي، اسلام سره وفاداری کوي، هغه د الله تعالی جل جلاله احکام مني، خو هغه حد راسي مني چې کوم حد راسي د او خپل مفاد سره ټکر نه، چې کوم ځای کې خپل مفاد سره ټکر راشي او د په خواهشاتو باندې ضرر ورسي، اغوزو کې چې کوم د دین احکام وي هغه کې د خواهشات پر کیږي، به هغه ځای کې د بیا د دین رسې پاتې شي. الله تعالی جل جلاله د دې دوه قسم خلکو د لپاره خبره کوي. اول د لپاره کوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، چاہے تاسو په بعض د کتاب په بعض حصے عمل کوي، ایمان راړي، او په بعض څه کوي کفر کوي. او دویم د لپاره خبره کوي ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعضی خلق هغه دي چې هغه په دین باندې عمل کوي خو علی حرف. الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي علی حرف، په وی کې نری کوي. الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي کچېره دوتا خیر ورسېدو په دې کې نو دا خو بیا قایم وي. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خو کله کله وتا نقصانو په دین کې د تمبلی نقصانو، جنی نقصانو، دین دنه د قربانۍ تقاضا کوي او د دین په منلو کې او په کې د دې لپاره څه نقصان ده، بیا په چټ دین نه منډر کوي. خسرت دنیا او آخرت. الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دا دغه مزاج او دغه سوچ او دغه عمل او کردار دا څه ګاټي ولا نه چې دوی ته ګاټي وکړه، دا به ظاهر دا خیالو چې زه څه ګټه کوم. الله تعالی فرمایي چې نه د ځون ته دنیا تباہ کا آخرت تباہ کو. خسرت دنیا او آخرت، او دا حقیقت ده. الله تعالی جل جلاله بیا دې خسري پکړ کړي، نو دا خو ډیره غلطه فیصله کړي. د دې بنیادی وجه دی چې دا سړی خپل ځان خپل رب ته حواله کړه نه ده، د الله فیصله ته د الله حکم ته خپل ځان نه ده حواله کړه. د چې کوم تعبیر قرآن مجید کوي هغه دا کوي ارایت من اتخذ الهه هواه. هغه خلک دي کتلی چې هغه خپل خواهشاتو نه خدای جوړ کړه، خپل خواهشاتو نه خدای جوړ کړه. نو که خواهشات په اسلام کې دي بیا غا ټیک دا، او که به اسلام نه بار دي بیا غا ټیک دا. نو محترم داسي دین، داسي ننګړه دین او داسي په دې باندې دی الله تعالی جل جلاله د نصرت فیصله نه په دې باندې نه. کدی مشتا دین دا ترجماتی، دا ترحجی او دا یو څو عبادت ورسی، نو دا کامل نه ده. دا ډیر نعمت دی الله تعالی، دا وړي کې نعمت نه ده، دا ډیر غټ نعمت خدا نه ده پره، دا پره نه ده. اسلام یہی چاہتا، اسلام دا د تسلیم دل نه سره تسلیم شي چاہتا. اسلام دې ته یې کنه چې سړی خپل ځان، خپل مال، جان مال، هر څه دا دی الله دی حکم توسپری هغه ته حواله کی. دا اسلام ده. لکه سړی وایي کنه چې د ما په مال کې یا الله ته څنګه فیصله کوي هغه څه کوم، د ما جسم کې څه فیصله کوي هغه څه کوم، د ما سترګو باندې څه فیصله کوي، د ما غوږونو باندې څه اتا فیصله زه په خپل وجود زکه چې تمه پر رب منلای، تمه معبود منلای، تمه الله منلای، او د تا حبیب صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر منله. اوس چې هغه دین راوړه زه پاغه باندې نو دا اسلام ده چې سړی دا ګران نه ده محترم. دا لکه دا چې داسې ډیره مشکله خبره نه ده. دا یاد ساته چې هر شای چې د ډیر زیات مشکل کوي دا د انسان ته نفس خدا چې نس د شیطان کوي، دا شیطان کوي. شیطان تا یو دینی کار
هغه کې تاسو ته فائدہ وي، هغه ته داسې غرونه وینه جوړ کی چې دا به څنګه کی. تاسو ته یو بل د صدا مثال درک. کوم ځنه خلک تاسو وخت معاشري کې المون نه کوي، هغه ته المونز کول د دنه ډیر آسان دي چې عادري ورته په غره وخی خو المونز نه کوي. تاسو به کتلی معاشري کې ډیر خلک داسې شته، حالان کې تاسو المونز کوي، تاسو ته المونز نه کول ګران دي، که المونز کول ګران دي. المونز چې تاسو وتړي ته خپل رسې واشلې المونز کوم. دا سي د دین اټول احکام دي، دا د شیطان محض دوکای، بالکل غلط خوبونه در شي او غلطه خبره کوي چې دا به څنګه کیږي، دا خو ډیر مشکل ده، دا دومره ځان به څنګه حواله کوي، دا خو ډیر ګران کار ده. لکه څنګه یو سړی ته المون نه ډیره غټه خبره جوړ کړي چې المون چې ته کوي باروتي کپڑے پاکي ستي به بوداس کوي، دا ډیر ګران کار ده، پته نه څه چایي دنیا کې ټول ګران کار المون ده. دا سي د دین هغه دغه شانتي د الله تعالی کامله بندگی دغه سي مشکله جوړي، حالانکه هیڅ مشکل نشته. تاسو ته د دې یو مثال درک. د موږ څومره دین اسلام دا مکمل دین دی کې یو حکم داسې نشته. تاسو علماء نه تاسو کې علماء کرام تاسو معلومات وکړي، په دې اټولو کې یو حکم داسې نشته چې هغه د ما او د تا د واس نه باري. الله تعالی جل جلاله د موږ پرا د دین دنچا کامل دا په دغه باندې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی خپل بنده هغه د داسې کار هغه ته حکم نه کوي، هغه ته هغه مکلف کوي نه چې هغه دغه په وس کې نه. هر ګوره الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي ليس عليكم في الدين من حرج. په دین کې تاسو باندې داسې تقاضې نه دي چې تاسو باندې ډېر حرج یې پغی کې. الله تعالی فرمایي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی تاسو باندې تنګي نه راولي، یا تاسو باندې یسر راولي. د کوم احکام چې الله تعالی جل جلاله مشتاس تر کړی دای د ماتا د جان مال ابرو عزت وقار د دې حفاظت لپاره دی، د ما عادتا د فائدې لپاره دی. دې کې مشکل شي نه چې دین ته سره ځان مکمل حواله کوي، دا به ډېر ګران کاری. ګوره تاسو ته مثال دی زکات ته. الله تعالی جل جلاله یو زبردست قسم ته یو نظام جوړ کړی دی زکات. چیرته چې کله عشر یعنی خود به خود یقین وکړه تاسو دا خبره کچېره مسلمانانو صحیح طریقې سره زکات ادا کوي، صحیح طریقې سره او خپل عشر دا شونه ادا کوي، دومره زبردست تقسیم دوی دی مال چې ته په معاشره کې داسي ورځدل کاس بالکل نه وکسي سره سوال نه پیدا کی. دومره زبردست تقسیم کړه الله تعالی او دومره خسته تقسیم کړه چې هیڅ بوج نه ورځي په مالدار باندې. ګوره تا ته چې ته 40 ورکوا 40 ورکوا، خو دغه سي ډایرکټ د باندې کېږي نه، هغه ته قرآن نصاب شرط کړه چې 200 درهم 52 تولی چندي، هغه نه بعد بیا په باندې کال تیری بیا هغه ته باندې قرض نه تا دې هغه اضافي په اخ کې به ته باندې زکات یې اوبه زکات کته په 40 کې یک ویر کې نه به څومره کمزور شي باقي سره خو دې بل فقیر بوکار سره وشي. عشر دا زمکه ده چې ته خپل کوي، خپل په تکلیف ماندي او بویر کوي، خپل هر شي خپل ور کوي، وې ته خیر دې شلمه ورکا څه شي ورکا شلمه ورکا نور ټولي کوړته یوس شلمه ورکا. او کبه الله تعالی جو ډیر برنیزم کې لکه دا اطرافو کې به دې چې لسمه ورکا ډیر پستړه نه شوته یا لسمه ورکی. او کبه فقيري به دې چې وای خل زکات به دې زکات واخله. کلمونز په ویلاړي گواشي ته چې وای نه شي کا بیمار په نوستي وک چغنه بیمار په برتی وک چې کله بیمار او داس نشي کوته مموه ته داس یو کار وکسه په خپل دین کې چې تا د پره ما د پره کې څه مشکل دی. ګوره مشته شیطان دا ګرنی چې غیبت بسنګ پرځدای او تبو تحمل بسنګ کوي او ته حسد نه بسنګ ترسي ډیر داسې سړی ته ګران کی. تاسو ته دغه خبره خپل خو بل طرف نه ترخل. ګوره اسلام داسې مستن مو بری کی زه تاسو خپل ځان مثال درک. اسلامي چې ما د غیبت مکي
اما عزت سره څوک لیبي نه کوي، ما باندې څوک تهمت نه لګي، ما باندې څوک بهتان نه لګي. زه چې چانه مشوره غواړم هغه د متصي مشوره کوي. د ما مال ته څوک لاس نه یړي. ته وکسه اوس زین چې د خډیره ښه خبره کوي، دا ډېره زبردست خبره ده. خو که به کله هغه ته چې نه بل څه غیبت ما کو، بل عزت ته، بل ته پروپاګاندا ما کو، بل ته کما ما وړه، بل ته نقصان ما ورسوه. خو دغه خبره ده کنه کنن د مشت د ما او تا د معاشري کې لاغونتي امن دا سکون دا یقین وکړي چې دا د اسلامي تعلیماتو اثر ده. کنه هر یو بداسي وا چې درنده بوا د بل مال به متوله، د بل عزت به متوله، صرف خپل ګټه به کته. دا ویلي چې کله تا ته دا پټک او دا درجه بندي اسلام ونه کی بل څوک به نه کی. نو اسلام چې مشتکم معاشره را کوي هغه دومره حسینه معاشره ده، دومره خسته معاشره ده. ګوره مال حرام څومره سخت وعید راغله پکره، څومره سخت. خدا مال حرام څه وړه خبره نه. مال حرام یو عنوان ده داسې، او دا په خپل لمنه کې دا ډیره دنیا سمبله کړې ده ځان سره. مطلب څه ده چې ته دکاندار دکان مکوه، دروغ مه ملاوټ مکوه، او چاته دې په قرض پیسې ورکړي هغه مجبور ده هغه نه چې ما کوه سود ما کوه. هغې سره تاسو وکسې مال حرام چې تا ترسي هغه کې به تو د بل وینه تشلی وي، بل وینه به تا تشلی هغه نه بعد. خو که مال حرام اسلام منې کوي او زه نه کوم حرام ته نه کوي بل نه کوي، خو ټول د خیر د اجتماعي کنه. نو محترمو دین کې داسې وا خبره نشته چې هغه څه مشکله خبره څه ناممکنه خبره. خدا دا چې وخت سره سره چې کله وخت تیر شي نو به خلک د الله تعالی جل جلاله بندگی او دین داسې رسوم سره بس متعلق کی زنه شینه کړ واخلي. که یو سړی اراده وکړي چې زه خپل ځان د الله تعالی فیصله ته سپاره، دا فیصله کول صرف ګران دي، دا یقین وس بل اخ طرف ته قدم به عمل نه ده ګران اخ طرف ته. دا اول فیصله نه ده دې ته شیطان نه پریږي سره دې کړو کوټ جوړي چې دا فیصله ته ویل کی، دا خو ډیره درنه فیصله ده. او چې دا فیصله وکي الله تعالی جل جلاله نصرتونه شامل حال شي. ضروری نه ده چې سړی یو دم پټول هر شي باندې راشي، خو سفر شروع شي بیا سړی په دې باندې ځان ته وایي چې رضا دی الله تعالی جل جلاله کامله بندگی کوم. زه به عبادت کې کس چې ما عبادتونو کې کوم ځای کې کمزوري ده خپل محاسبه وکړي، خپل محاسبه وکړو. ګوره زه به عبادت وکړم چې ما عبادتو کې څه کمزوري ده. عبادت زه چې کوم فرایض دی هغه کوم کنه کوم، بیا ورپسې واجبات سنن دا شنو زه لحاظ کوم کنه کوم، بیا لاندې دې ته سړی وکړي